أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة نساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 9 آیات نمبر 66 67 68 درې آیاتونه چې نه هغه ویل کېږي. اوس دی واقع کې الله جل جلاله فرمایي ولو أنا كتبنا عليهم کچرته مونږ چې نو هغه لیکلی په دوی باندې اقتلوا انفسکم چې خپل ځانونه قتل کړئ او اخرجوا من دیارکم یا وباسئ نو هغه وځئ د خپل کورونو نه ما فعلوه الا قلیل منهم نه به پوره کړی دا حکم مګر لږ کسان د دوی نه. اوس دې متعلق چې نو هغې لیکلي دي څنګه چې مخکې واقع چې نو هغه تفصیل سره تېره شوله چې بشر نوم منافق دغه بشر منافق چې کله د الله د پیغمبر د فیصلې نه وروستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې خپل فیصله ویوړله نو دغه خبره چې نو په خلکو کې لږه خورا او عام شوله نو چې کله دغه خبره چې نو هغه عام شوله خلکو کې نو بیا خلکو چې نو هغه دغه خبره شروع کې ان تر دې چې يهوديانو هم دا خبره شروع کړه. يهوديانو نه ثابت بن قیس بن شماس د نو هغه دا خبره وکړله چې ګوره تاسو خو چې نو هغه د الله د پیغمبر معمولی حکم معمولی چې نو هغه خبره ول تاسو دا اونه منله او مونږ ته خو تاسو نه غټ حکمونه چې نو هغه راغلی او زموږ پیغمبر ویلو مونږ هغه هم منل ان تر دې چې مونږ ته په توبه کې ویلو چې تاسو خپل ځانونه چې نو هغه قتل کړئ نو مونږ خپل ځانونه هم قتل کړي ولو او تاسو د الله پیغمبر تاسو په حق کې نو هغه فیصله وکړه نو تاسو دغه فیصله چې نو هغه نه منئ نو دغه يهود او دیل چې نو هغه د پیغور ورکو نو چې کله دغه منافقانو تداوی نو الله جل جلاله د آیاتونو راولې غلو چې دا منافقان چې نو هغه دی دا خبره نه منله حالانکه چې نو هغه مسلمانان کچرته مسلمانانو باندې الله وي مونږ دا مقرر کړی دا حکم په نو هغه مونږ کړی وي ان اقتلوا انفسکم چې خپل ځانونه قتل کړئ او اخرجوا من دیارکم او یا خپل ځانونه خپل کورونه چې نو هغه وځئ نو ما فعلوه الا قلیل منهم دی بچنه نو هغه دا کار کړو مګر لږ کسانو نو د منافقانو بنو کړو کم چې مسلمانان ول کړه نو دوی به کړو. یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه چې دا به دا کار چې نو هغه کړو. بل روایت کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ک چرته دا حکم چې نو هغه مونږ ته شوی نو ما به په خدای قسم خپل ټول خاندان په دې باندې قربان کړو ما به کړو. خدا د الله احسان دی چې الله پاک مونږ سره د عافیت معامله کړی ده. نو دغه باندې الله رب العزت د آیاتونو چې نو هغه راولېګل او هر چې د خپل کور کړي علاقه وطن پر خودل نه نو هغه خو صحابه ټولو کړو سورة چې هم مهاجرین صحابه ولو نو ټول مهاجرین صحابه او خپل ازمکه خپل کورونه خپل چینو اهل عیال دای په مکه مکرمه کې پرې خودل او د الله د پیغمبر سره چې نو هغه هجرت وکړو نو ځکه الله رب العزت وی چې دا منافقان دي دا چل نسی وکړلو الان کې کرم مسلمان هغه چرته هم نشي کولای دا ته دغه حکم میلاو شو هغه به دغه حکم هم چې نو هغه تکمیل کړي. نو ځکه الله پاک وی ولو أنا كتبنا عليهم کچره مونږ مقرر کړی وی حکم کړی دوی ته ان اقتلوا انفسکم چې قتل کې خپل ځانونه او اخرجوا من دیارکم او یا اوزه د خپل کورونه ما فعلوه الا قلیل منهم نبو کړی دا کار مگر لک کسانو د دینه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم الله وی کچره دوی کړه وی هغه چې د کمی دوی ته وصیت کړي شو نصیحت کړي شو باغې باندې لکان خیر لهم دا و د دوی د پاره ډیر زیات چنه هغه غوړه وا او اشد تثبیت او زیات به چنه هغه مضبوط ساتون کې
یعنی ایمان لره چې نو ایمان به ولا هم مضبوط کړو او په دې کې به د دې چې نو هغه فایده هم دنیوي فایده چې نو هغه پیدا شي چې دغه ځکه چې نو هغه به شرط نو چې نو هغه منافق قتل شوی بنولو هغه اخروی فایده پیدا چې الله رب العزت بجلی نو هغه د جهنم نه محفوظ کړو نو د الله د پیغمبر په هر قول او فعل منلو کې باغی کې د انسان د دنیا هم فایده ده او د انسان د آخرت چې نو هغه هم فایده ده نو ځکه الله وایي کدا چرته دوی وکړلو کم چې دوی ته حکم کولای کیږي او دای پوره کړلو لکان خیر اللهم دا به د لپاره غوړې د دنیا په اعتبار سره هم او د آخرت په اعتبار سره هم واذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما او الله وی کچر د قشان دوی ته چې کوم وصیت او نصیحت کېدلو دغه دوی منلې نو دغه یو خو بدقه او بل فایده الله وی واذا لاتیناهم دغه وخت مونږ به ورکړ او دوی ته چې نه هغه ملتون د خپل طرف نه اجرن ثواب عظیم ډیر لوی یعنی اجر عظیم به الله پاک ورکړو نو معلومه دا شوه چې د الله د پیغمبر په اتباع باندې الله جل جلاله چې نو اوسور کې اجر عظیم دا بعضی سنو اعمال او ثوابونه خو مونږ ته الله پاک الله پیغمبر دنیا کې خودلې دادي نور د الله د پیغمبر په اتباع چې کوم ثواب میلاویږي نو داغي انسان تصور نشي کولای ځکه الله پاک وي اجر عظیمه زو په علماء به ورکړو د خپل طرف نه اجر عظیم نو جو سوره اجر عظیم به دنیا کې مونږ ګورو هر سړی د خپل وس مطابق چې نو هغه اعلان کوي کله چې نو هغه یو عام سړی هغه چې اعلان کوي نو هغه د خپل وس مطابق د 1500 روپیه اعلان کوي بیا چې هغه نه نو هغه مالدار خي نو هغه بیا سوره کوي بیا دغه نه بیا چې نو هغه MP بیا وزیر اعلی بیا وزیر اعظم نو چې څومره چې نو هغه د حیثیت لویږي دومره د چې نو هغه اعلان چې کومږي نو هغه اعلان مقام هم لوی نو الله رب العزت نو هغه خو مالک الملوک دی الله پاک د تمام دنیا او د آخر سوچ هم مونږ ته په نظر راځي او سم مونږ ته په نظر راځي د دې ټولو بادشاہ مالک چې نو هغه الله پاک دی اوس الله وی چې نو پاغي باندې اجر عظیم به ولور کړو الله به له څومره اجر ورکو داغه د انسان عقل داغه تصور چې نو هغه نشي کولای نو معلومه دا شو چې د الله د پیغمبر په اتباع کې اجر عظیم پروت دی سورج یو سړی د سنتو طریقو پابند شو د بدوم رلی چې نو اجر او ثواب ملایږي او دا غلوی ثواب ته وګورئ د حضور علیه الصلاۃ والسلام لګیو طریقه سړی ماسختن چې نو هغه سملی اوس د سملاسته خو هر سړی کوي هر خزه چې نو هغه کوي هر لوی کوي هر ماشوم چې نو هغه کوي اوس دا ټول سملی خو کچرته دا سملاسته په دې نیت باندې چې نو هغه وشي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام کومه طریقه ده مخکې مونږ ویلو د چردامه کې دغه نه کم از کم چې نو هغه تیمم وهي بیا د ذکر اسکار سره قبله طرف ته ځي نو هغه مخ کې خیلاس چې نو هغه د سکه سر نه لاندې کې غس لاس چې نو هغه د خپې د پاسه کې غس خپې چې نو هغه خیخ په وګړی غس خپې چې نو هغه لکوټی شانتی راغونډه کې قبله طرف ته مخ کې بیا چې نو هغه سوره هم د دعاګانې دي اللهم بسمک اموت یا دا وای اللهم قینی عذابک یوم تبعث عبادک اللهم قینی عذابک یوم تجمع عبادک سوره چې دا دعاګانې دا وای اخرانی سورتونه وای اوس دا سره چې نو بیا ذکر اسکار کې ودی کې ودا شلو د چې ودا شو د کمی پورې چې د سترګې نه دی غړېدلې د هغه پورې د انسان په عملنامه کې نو هغه اجر لیکل کېږي ثوابونه لیکل کېږي نیکی چې نو هغه لیکل کېږي او بیا دغه سره فائدہ چې کله دې را پاسې دو او یخ شولو په دغه ټایم کې چې د کومه دعا وکړه الله پاک یې هغه دعا قبلې نو ځکه الله وی اجر عظیمه دا یو شو د بل هر عبادت هر سنت طریقه باندې الله پاک لوی ثواب چې نو هغه ورکي نو ځکه الله وی کچرته دوی دغه وخت کې نو هغه کړه تابعداري کړي وي دغه منلې وي نو موږ بوله د خپل طرف نه اجر عظیم ورکړو درېمه فائدہ الله ذکر کوي ولا هدیناهم صراط مستقیما او موږ به دوی ته هدایت کړو د سمیلارو صراط مستقیم چې نو هغه به ته موږ نصیب کړو چې د کمی خلک روزانه په هر مازه په هر رکعت کې چې نو هغه دعا کوي که نفلی که سنتی که فرضی که واجبی که ډکی که تشي په دې ټولو کې موږ دا دعا کوو اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم ای الله موږ ته سم لار وخی ای الله موږ په سم لار باندې چې نو هغه روان کی نو الله وی کدی د پیغمبر اتباع کړي له هدیناهم صراط المستقیم
نو موږ به ورته صراط مستقیم چې نو هغې هدایت به ورته کړو. نو معلومه دا شوه چې د الله پاک د پیغمبر په اتباع کې د الله د پیغمبر په سیرت او صورت کې پای کې چې نو هغه د صراط مستقیم چې نو هغه مضمر دی. کم سړی چې څومره د سنتو پابند کېږي دومره به الله پاک دی چې نو هغه په هدایت باندې راولي، په نیغه لار چې نو هغه به راولي. الله دې موږ ته دغه نصیب کړي. ولو ان او کچر مونږه كتبنا لیکلی وی علیهم په دوی باندې ان اقتلوا چې قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه او اخرجوا یا اوزئ من دیارکم د خپل کورونو نه ما فعلوه نو به کړی دا کار الا قلیل مگر لږ منهم د دینه ولو انهم او کچری دوی فعلو کړی وی ما اغسا یوعظون چې نصیحت کولی شي به په دې سره لکان خیرا لهم نو دا به غوره و د دوی دپاره و اشد تثبیتا او زیات به ولو مضبوط ساتونکي یعنې ایمان لره و اذا لاتیناهم او دغه وخت ورکړی به موږ دوی لره من لدن د خپل طرف نه اجرا ثواب عظیما لوی ولهدیناهم او خامخا موږ به هدایت کړو دوی ته صراطا د لارې مستقیمه سمې ولو انا كتبنا عليهم او کچری مونږ حکم کړی دوی ته ان اقتلوا انفسکم چې قتل کې خپل ځانونه او اخرجوا او یا اوزئ من دیارکم د خپل کورونو نه ما فعلوه نو به کړی دوی دا کار الا قلیل مگر لږ کسانو منهم د دینه ولو انهم او کچری دوی فعلو کړی وی ما هغه یوعظون به چې وصیت کولی شو دوی ته په هغې سره لکان خیرا لهم نو غوره به و د دوی دپاره و اشد تثبیتا او زیات به و چې نو مضبوط ساتونکي ایمان لره و اذا لآتیناهم او دغه وخت به موږ ورکړی دوی ته من لدن د خپل طرف نه اجر ثواب عظیمه ډیر لوی ولهدیناهم او موږ به ښودلی دوی ته نو صراط مستقیمه لاره برابرو